دا اوس چې کومې لس ورځې روانې دي د ذوالحجې د میاشتې د اولنۍ لس ورځې د دې په اسلام کې څه اهمیت دی، په دې ورځو کې څه عبادتونه کول پکار دي، په دې کې روژه کله نیول پکار دي او د دغې روژې څه فضیلت دی او نور کوم خاص عبادتونه په دغې ورځو کې کول پکار دي او د هغې اجر او ثواب څه دی. نو د قرآن او حدیث په رڼا کې د دغې ورځو د دغې اولنۍ لس ورځو چې د نن نه یا د سبا نه شروع کیدونکي دي د دې د فضیلت در سره واورئ او خپل عملی کوي، خپل کور والو ته دغه پیغام ورسوئ، نورو مسلمانانو ته هم ورسوئ، ځکه چې دا په ټول کال کې هغه ورځې دي چې دا الله جل شانه ته ډېرې زیاتې محبوبې دي. په خپل الله جل شانه په قرآن عظیم الشان کې په دغې ورځو باندې قسم کوي. درشمه سفاره سورة الفجر، بسم الله الرحمن الرحیم والفجر، الله جل شانه قسم کوي زما دی قسم وي په وخت د سحر باندې، او ولیال عشر، او زما دی قسم وي په دغه لسو ورځو باندې. اوس دغه لسو ورځې چې دي ولیال عشر د دې نه مراد دغه د ذوالحجې اولنۍ لس ورځې دي، ځکه چې اکثر مفسرین دې طرف ته اشاره کوي، لکه ابن عباس رضی الله عنه، دغه رنګې مجاهد رحمه الله، دغه رنګې قتاده رحمه الله، هغوی وایي چې د لیال عشر نه مراد دغه اولنۍ لس ورځې دي. نو سوچ کوئ چې دا ډېرې قیمتي ورځې دي، ځکه الله جل شانه په دې باندې قسم کوي چې ولیال عشر زما دی قسم وي په لسو په دغه لسو ورځو باندې. دغه رنګ حدیث مبارک کې راځي چې په ګڼ شمېر حدیثونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې لسو ورځو فضیلت چې دی دا موږ ته رارسېدلی دی د مختلفو صحابه کرامو نه. لکه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ذوالحجې دغه اولنۍ لس ورځې او د دې عبادت د الله جل شانه ته د ټولو عملونو نه زیات محبوب دی، یعنی الله جل شانه ته ډېر زیات خوښ دی د دغې اولنۍ لس ورځو عبادت. بیا زیات تر په دې کې کم عبادت کول پکار دی، په دې کې ذکر، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، دغه رنګې کم حمد و ثنا چې دي د الله جل شانه دا په کثرت سره ویل، او د فرض منځونو ډېر په کلکه سره اهتمام کول، ورسره د نوافلو اهتمام کول، د قرآن عظیم الشان د تلاوت اهتمام کول، او یو خاص عبادت چې د دې لسو ورځو سره خاص دی هغه د نهمې ورځې د ذوالحجې روژه نیول، یعنی د اختر نه یوه ورځ مخکې دغه روژه نیول دا الله جل شانه ته ډېره زیاته خوښه ده. د دې فضیلت حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم مسلمان د نهم د ذوالحجې روژه ونیوله نو وایي د شاتني تیر شوي کال او یا د تیر شوو دوو کالونو او د آینده کال ګناهونه به ورته الله جل شانه معاف کي، یعنی د تیر شوي کال ګناهونه به هم الله ورته معاف کي او د راتلونکي کال ګناهونه به هم الله جل شانه ورته معاف کي. نو لهذا هر مسلمان ته پکار دی بیا دغه رنګې د لسمې ورځې قرباني ده چې الله چاته توفیق ورکړي د هغې اهتمام وکړي، او حج و عمره وغیره چې چاته الله جل شانه وس ورکړي. نو دغه لس ورځې دا په اسلام کې ډېرې خوښې ورځې دي، ډېرې د فضیلت او اهمیت نه ډکې ورځې دي. هر مسلمان ته پکار دی چې د دې کلک اهتمام وکړي. دغه لس ورځې زموږ او ستاسو په زندګۍ کې الله جل شانه یو ځل بیا راوستې، د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي، آینده لس ورځې زموږ او ستاسو نصیب کیږي نه نصیب کیږي. نو اوس الله مقرره کړې ده چې د دغې لسو ورځو نه پوره فایده اوچته کو، خپل هم د دې اهتمام وکړو، ملګرو ته دغه رنګې اهل و عیال کور والو ته ووایو چې په دغه لس ورځو کې خاص د عباداتو اهتمام وکړئ، او د نهمې ورځې د روژې خاص طور سره اهتمام کول موږ او تاسو ته پکار دي. الله دې د عمل کولو توفیق